حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو جهنمی تذکرہ کوله صحابه کرامو ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمای اے صحابه کرامو د قیامت پورز باندې به جهنمی وي، په جهنم کې ورته عذاب ملاويږي. وی چې الله ورته فرمایي چې اے جهنمی د جهنم عذاب نه درته نجات در کوم او دغه جهنم نه اوزه. وی چې دا جهنمی به د جهنم نه روان شي او نبی علیہ السلام فرمایي چې داسې بغورځيږي او راغورځيږي، یعنی په لار باندې درومي نو په غورځېدو باندې بوي. نو چې کله د جهنم نه راوځي نو چې الله ته به چې الله څومره لوی احسان دې په ما باندې وکړلو چې هغه عذابونو نه زه خلاص کړلم او د جهنم نه ماته نجات حاصل کړلو، د الله شکریا به ادا کی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې دا جهنمی به په دې ټیم کې دا سوچ او فکر کی چې د مانه بهتر بل څوک نشته دی، ځکه چې زه په عذاب کې نه یم مبتلا او عذاب الله مالا نه راکوي، یعنی په ټولو خلکو کې زه یو غوره انسان یم. نو چې کله دا جهنمی به روان شي د جنت په طرف باندې الله به جنت ته داخلوي. نو چې په یو لار کې به کینی، نو چې کله کینی نو دغه جهنمی ته به داسې لږه فاصله باندې به یو ونه ورته وشي. نو چې کله ورته ونه راوشي دغه ونې نه لاندې به بهترین اوبه روانې وي. وی چې دا جهنمی به الله ته عرض وکړي چې الله که د تا اجازت وي او د ما دغه مطالبه قبول کړه دغه ونې له به زه لږ ویر شم، د سیرې نه لاندې به کینم او همدغه شان اوبه به وڅښم دغې ونې نه. نو چې الله به ورته چې ویر شه، خو ګوره بله مطالبه به نه قبلیږي، صرف دا یو مطالبه و چې دا له قبلم. نو چې دی به لاړ شي جهنمي هغې ونې سیرې ته به کیني او اوبه به وڅښي، یو ساعت په ډډه ووهي. و چې بیا به لږه فاصله کې یو بله ونه چې دغې ونې نه به ښایسته وي او دا جهنمی به دا خواهش لري او دا مطالبه به الله ته پیش کړي چې الله دغې ونې لا ما نږدې کا. نو چې الله به ورته چې تا ما سره وعده وکړله چې بله مطالبه به زه نه کم، خو زه دا مطالبه من قبوله کړله. نو چې کله دا الله دا مطالبه قبوله کړي نو دویمې ونې ته به نږدې کینی. نو چې کله کینی بیا به څه وخت بعد داسې لږه په فاصله کې یو بله ښایسته ونه راوشي چې هغه به ډېرې بهترینې اوبه د دغې ونې سره روانې وي، بهترینه ونه به دغې دوو ونو نه به ډېره ښایسته وي. وی چې بیا به دغې جهنمي الله ته مطالبه وکړي او الله ته به وایي چې یا الله دغې ونې ته مه نږدې که. وی چې الله به ورته وایي چې ای بنیادمه د څومره دوکهبازې او څومره وعده خلاف ورزي کوې، دوه درې پیره د وعدې خلاف ورزي وکړله او دا د ګوره آخري ځل شو، بیا چې د وعدې مخالفت ونه کې نو چې الله به ورته چې ښه ویر شه دغې ونې لا ور نږدې شه. نو چې کله دغې ونې لا ور نږدې شي نو څه وخت به تیر کې وي چې بیا به دغه ونه د جنت سره قریبه وي. نورونو په دې ټیم کې وي چې د جنت چې کوم خلک وي د هغوی اوازونه به د غوږو ته راورسېږي او همدارنګې د جنت خوشبویۍ به په ده باندې راشي او د جنت چې کوم فرنده مرغۍ د هغوی اوازونه به ورته راورسېږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په دغه ټیم کې نبی علیہ السلام وخندل، مسکی شو نبی علیہ السلام. صحابه کرام ته پوښتنه کړي چې د الله رسوله ویلې مسکی شولې، خندا دې په څه باندې وکړله؟ وی چې نبی علیہ السلام فرمایي وی چې الله ته به درېیمه مطالبه ونیسي، څلورمه مطالبه به الله ته ونیسي او الله ته به یې چې یا الله دا کوم ځای دی؟ نو الله به ورته چې دا جنت دی، په دا کې ما نیکان بندگان دي. نو چې بیا به الله ته وایي چې الله دغې جنت تمام داخل کا. نو چې ومه خندل ځکه چې الله به دغې انسان ته په دغې ټیم کې خاندي او چې الله به په خندا کې ورته وایي چې زه ای جهنمی وي خو په خپل رحم و کرم باندې ما جنت ته داخل کړي. او چې کله جنت ته داخل شي وي چې بیا به الله ته وایي چې الله په جنت کې خو د ما لپاره هیڅ ځای نشته دی. نو چې الله به ورته وایي چې تا لپاره ډېر ځایونه دي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې الله تبارک وتعالی به ولا دغه جهنمی له په جنت کې د دغه دنیا 10% زیات از مکه په جنت کې ورکی، یعنی دا دنیا چې 10 پیره جمع کې نو دومره از مکه به الله تعالی په جنتونو کې ورکی. نو دا رب کریم په خپل بنده باندې احسان دی او په خپل بنده